وان كان اصحاب الايكه وان كان او بشكوا اصحاب الايكه اسدن کی دبن لظالمین ظالمان انتقمنا منهم پس بدلوا واپس لهم دوینا وانهما او بشک دا دوان کلی لبی امام مبین فاخر العرب پراته ولقد كذب او بشک دروغ بن اصحاب الحجر اسدن کو حجر وادي مرسلین پیغمبران واتيناهم آياتنا او ورکلهم دوی خپل نخي فكانوا عنها او دوی داغینا معرضين مخعلو وكانوا ينحتون او دوی تراشل من الجبال دغرنا بيوتا كورونا امنين چپ امن سي فاخذتهم الصيحه مسؤول والبيدرا هم يوچغي مصبحين فوقت سباكي فما اغنى عنهم بس بكار على الذي ما حق مال كانوا يكسبون شدي كتجو الله سبحانه وتعالى لحضرت لوط عليه الصلاه والسلام واقع ذکر فرمایي او دغه شانتي داوي هغه معصیت او گناه د الله تبارک وتعالى سره بغاوت او نافرمانی او دغه په وجه باندې پاوی باندې د ازمکه او تکول او عذاب دغه تذکره فرمایي اوس په دې کې د دوه نور قومونو ذکر فرمایي اصحاب الایکا یعنی هغه غنو بوټو والا زنګل والا د حضرت شعیب علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام قوم او اصحاب الحجر قوم ثمود د حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم د دې ذکر فرمایي چې الله تبارک وتعالى دوی ته هم ډېر زیات نعمتونه ورکړي خو دوی نافرمانی وکړه نو د دوی د نافرمانو په وجه باندې بیا په دوی باندې عذابونه راغلل او داسې عذاب چې شپږ ورځې ور باندې سختي ګرمي تیر شوي او بالکل د تنګ نه هلاکت ته نږدې شو په دې کې په دوی باندې اوریځ راښکاره شوه چې اوریځ راښکاره شوه نو دوی وایي چې بس دا که خیر په موږ باندې باران کېږي خوشحاله شو ورته هذا عارض ممطرنا سوره احقاف کې ذکر دی چې دا خو اوریځ رااله په موږ باندې باران کېږي بل هو ما استعجلتم به الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا باران نه دی هغه څه چې کوم تاسو په توندې سره په جلدی سره وتل ريح دا یو هوا ده فيها عذاب الیم چې هغه کې عذاب دی دردناک هغه اوریځ یو ټوکړه دوی لپاره د هلاکت ذریعہ وګرځیدو عذاب جوړ شو او دا شانتي قوم ثمود دوی با غرونه به تراشل په غرونو کې دنه بزانته محلات جوړو او داسې مضبوط قوت طاقت ولا قوم چې په دې جدید دور کې هم لوی لوی کرنونه هغه غرونه چې دغه هغه بلاکونه نشي چتولې چې کم هغه به لاس باندې چتاو او هغه غرونه به تراشل او باقي کې بدل نظام ته محلات جوړو په غرونو کې دنه هم دې لپاره چې سبا طوفان راشي سیلاب راشي زلزلہ راشي چې هر څه راځي چې موږ محفوظ الله رب کائنات باغوي باندې وچغه ولا له چغه په ذریعہ باندې هغه هلاک کړی شو او د دوی هغه قوت او طاقت د دوی هغه مهارت د دوی هغه حکمت عملی هیڅ شی دا کوئی پکار راغلی دي دوه قومونو ذکر په دې کې فرمایي وان كان او بشکوا اصحاب الایکا اسدن کې دبن ایکا غنو بوټو ته وي زنګل ته وي د حضرت شعیب علیه السلام قوم ته مراد دي لظالمین ظالمان فانتقمنا منهم بس بدلا واغشتل مونږه د دوینا وانهما او بشک دا دوانه لبی امام مبین فاخر لاره پرته دي د مکینه با چې کوم خلک مدینه منورینه او شام تتلل دغه علاقه باندې بتریدل په دغه خوره په دغه ځمکه باندې بتریدل د غزوه تبوک په موقع باندې حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په دغه ځای باندې تیر شو په کوم ځای باندې دوی عذاب ورکړی شو سر مبارک حقته کو او صحابه کرامو ته فرمایل چې ډېر په تیزی سره په دغه ځای باندې تیر شي ځکه په دې ځای باندې الله عذاب راغلی او هغه کوی وا چې کوم ځای کې با دوی د صالح علیه السلام قوم با وبرستل وبسکل دغه کوی نه او بیا د صالح علیه السلام اوخه دوی قتل کړه مړی کړه هغه کوی نه چې بعضو صحابه کرامو وبرغشتي دي او ترکاری او اورپ اخلو او ترکاری پخړو نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته ولګیدو ارشاد فرمایي چې حس اوغزوي دا ترکاریانی توي کوي او دا اورو دا ضایع کوي دا بس استعمالوي نه ځکه چې په دې ځای باندې الله عذاب راغلی چې په کوم ځای باندې الله جل شانه د عذاب اثار ویني هغه ځای نه استفاده نه کوي او دا علاقې نه مخکې یو علاقه چې هغه ځای خلکو حضرت صالح علیه السلام باندې ایمان وروړو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې دا خلکو نه د دوی نه وګوره واخلي هغه استعمال کوي هغه کار راولي هغه زینه چې په کوم ځای باندې الله عذاب راغلی نو انت بتیریدو باندې هم په تیزی سره تیریدو حکم وانهما لبامام مبین بشک د دوه کلی په خر لاره پرتو ولقد كذب وبشک دروغ غن اصحاب الحجر وسدون کې د حجر وادي مرسلین پیغمبران حجر دوی چون کې غرونه او کانی د تراشل او ځان تبا محلات او غرونه جوړول هغه مناسبت سره د قوم ثمود ته اصحاب الحجر ویل شي پیغمبران د یو پیغمبر تکذیب کړو نو داسې دی لکه چې د ټول پیغمبران تکذیب د یو پیغمبر تکذیب
انکار کول دی یو پیغمبر نه د ټول پیغمبرانو نه انکار کول دی. دا د دوه قومونو ذکر فرمایي واتیناهم آیاتنا او ورکړو موږ دوی خپل نخي فكانوا عنها او دوی دغه معرضين اعراض او وكانوا ينحتون او دوی بتراشل من الجبال دغرنا بيوتا كورونا امنين چې په امن اوسي کورونه دې لپاره جوړو چې هر قسمه موږ ته امن یې خطر وي چې هر څنګه حالات په زمکه باندې راځي چې موږ کورونه ته نقصان نه رسي. فاخذتهم الصيحه بس اونې ودوی لرا دوی هم یو چغي مصبحين او وخت سبا فما اغنى عنهم بس فکار رانالو د دوی ما كانوا يكسبون هغه مال چې دوی ګټلو کم مال او دولت دوی سره کثرت او د کم مال او دولت په وجه باندې د دوی فخر او مال باندې غرور او تکبر به کو هغه مال د دې اس پکار رانه. نو حضرت مفسرین کرام لیکلي چې په دې آیتونو مبارکو کې په دغه واقعاتو کې دعوت فکر دی د دې امت قیامت پورې راتلونکي خلکو ته چې په خپل مال باندې په خپل دولت باندې په خپل زلزله پروف سټرکچر باندې با باور نه کوي د الله تبارک وتعالى عذاب چې کله راځي نو هغه دا نه ګوري چې د عمارت مضبوط دی که کمزوري دی. دوی په غرونو کې ځان ته محلات جوړ کړي دي کنه په جمهوریت کې اوسېږي او کدا هر ځای کې وي د الله تبارک وتعالى د گرفت نه نشي بچ کېږي. نو د الله تبارک وتعالى مقصود دې واقعات د بیانولو نه اهل ایمان قیامت پر راتلونکي مسلمانانو ته دعوت فکر دي چې همیشه هر لحظه هر لمحه د الله تبارک وتعالى د عذاب نه پناه غوښتل او دا غینه په یره کې اوسېدل دا غینه نجات غوښتل او د هغه ګناهونو نه ځان بچ کول چې کوم ګناهونه په وجه باندې دا قومونه دي کفر شرک او دغه شانتي په کاروبار کې ملاوت دوکداهي دروغ ویل او دغه شانتي هم جنس پرستی او دغه شانتي ډاکا غلا د دې شذونو په وجه باندې پناه کول کې کمی کول په خوراک کې ملاوت کول د دې ټولو ګناهونو په وجه باندې الله تبارک وتعالى د قومونه هلاک کړو. بدقسمتینا هغه ټول اسباب نن زموږ استاد په معاشره کې زموږ استاد په قوم کې موجود دي چې کوم اسباب په وجه باندې الله سبحانه وتعالى مخکینی قومونه غرق کړو او هلاک کړو عذابونه پر اوسلو. دا خو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې یا الله زما په امت باندې په یو وخت باندې عذاب رانه وړي اجتماعي عذاب چې زما په امت باندې رانه وړي. دا د دوه جهان سردار مبارک هغه رحمت او هغه مبارک دعا اثر دی چې الله تبارک وتعالى دا امت په یو وخت کې په دې باندې اجتماعي عذاب نه راوړي. ګینه هغه ټول ګناهونه چې کوم ګناهونه په وجه باندې مخکې امتونه هلاک کړي شو هغه ټول په دې کې موجود دي.